ډیرو عزتمندو محترمو مسلمانانو ورونو او خویندو، نن درته یو ډیر عظیم الشانه وظیفه او عمل بیانوم. محترمو، ډیر برکت، ډیر ثمرات والا، ډیر عجایب و برکات والا وظیفه محترمو. دا نننۍ وظیفه ده. ډیر علما ورته د ډیر برکت او د ډیر غټې ثمرې میلاوېدو عمل وظیفه ویلې ده. محترمو، وظیفه ډیره مختصر ده خو ډیره باکماله او طاقت والا وظیفه ده. داسې وظیفه به ستاسو په ژوند کې اډو تاسو کړې نه وي. محترمو، ډیر اسان عمل دی، وظیفه ده، ډیره برکت والا ده. خپل ناممکنه حاجات، پریشانی، مصیبتونه، تکلیفونه، آفتونه د دې وظیفې په برکت سره الله جل شانه ختم کړي دي. او تاسو هم دا وظیفه وکړئ، الله جل شانه به تاسو د ډیرو مصائبو او تکالیفو نه وباسي، تاسو حاجات به پوره کړي، تاسو مقاصد به الله جل شانه پوره کړي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته. بسم الله الرحمن الرحیم. ټول تعریفونه د رب ذوالجلال لپاره چې خالق او مالک پروردگار د کل عالم دی. او درود پاک په خاتم الانبیاء حضرت محمد صلی الله علیه وسلم باندې. امید د رب ذوالجلال نه ساتم چې تاسو به روغ جوړ یې، په صحت به برابر یې. الله جل شانه تمام د دواړو جانو حاجات د خپلو خزانونه او د دوانو جانو خوشحالی الله جل شانه نصیب کړه. محترمو، دا نننۍ وظیفه دا ډیره طاقتوره وظیفه ده. ډیره مختصر په 100 منټه کې 11 منټه عمل دی. ستاسو به الله جل شانه ټول حاجتونه په خپله الله جل شانه پوره کړي، تاسو حاجات به پوره کړي. محترمو، 10 منټه عمل دی د الله جل شانه د دوو اسماء مبارکو. ډیر علماء دیتا ډیر برکتی عمل، ډیر فضائل والا، ډیر ثمرات والا، عجائب او طاقت والا عمل. ناممکنه حاجات وي د چا محترمو، هغه نه ممکن کیږي، نه حل کیږي، نو الله جل شانه په هغه ممکن کوي، حل کوي. پریشانی وي، تکلیفونه، آفتونه وي، د چا د روزګار باره کې مصائب وي، تکالیف، رکاوټونه وي، د چا رشتې په باره کې وي. محترمو، نو دا عمل، دا وظیفه، دا ډیره برکتی وظیفه ده. محترمو، دا وکړئ، الله جل شانه به تمام رکاوټونو کې تاسو ته لارې اسانې کړي او تاسو له به حاجات پوره کړي، ممکن به کړي، مقاصدو کې به تاسو ته کامیابی میلاو شي. محترمو، عمل ډیر اسان دی، لږ غونته کې عمل دی. محترمو، ازو ترتیب او طریقه کار د وظیفې او د دې عمل سره. محترمو، اول با یو ځان لزیو ګورئ، جماعت وي، مسجد وي، کور وي، هر ځای وي چې پاک صفا سوتره ځای وي، ځان لزی کې 2 رکعاته نفل صلات حاجت په وکړئ. بیا به د هغې نه پس کښېنئ. محترمو، درود ابراهیمي دا به 11 ځله ووایئ، 11 مرتبه. بیا به د هغې نه پس د الله جل شانه دا 2 اسماء مبارکه، یا لطیف یا الله، یا لطیف یا الله. محترمو، دا به 313 مرتبه 300 او 43 پیرې به دا ووایئ. بیا به د هغې نه وروسته محترمو 11 پیرې درود ابراهیمي دا به ووایئ. بیا به د الله جل شانه نه د خپلو حاجاتو، د خپلو مشکلاتو، د مقاصدو کامیابی دپاره، پریشانو تکالیف ختمېدو دپاره، بیماری نه شفا حاصلولو دپاره، او محترمو کوم رکاوټونو ته تاسو ته په رشته یا په نوکرو کې دي د هغې د ختمولو دپاره به دا الله جل شانه نه دعا وغواړئ په یقین او په توجه سره. محترمو، په یو ورځ دا کار ونه شو، حاجت هم پوره نه شو، په 2مه ورځ، په 3مه ورځ، 11 ورځې محترمو د دې وظیفې خپل ټیم دی. نو دا په خپله هم وکړئ او د ثواب په نیت باندې د نورو خویندو ورونو سره هم شیر کړئ. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.